ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الشيخ محمد بن عبد الوهاب نجدي رحمه الله تعالى معروف و مشهور پدې رساله کې چې دا د توحید په یو اهمه موضوع باندې لیکل شوی دی او دا مشتمل دی په څلورو قواعدو باندې. موږ د هغې نه دوه قواعد بیان کړل. امید د الله تعالی نه دی چې ملګري به دغه مخکینی درسونو باندې پوه شوي وي او د دغه قواعدو چې کوم مقاصدو نو انشاءالله آب په ذهنونو کې ناست وي. نننی درس کې آغاز کوي د درېمې قاعدې القاعدة الثالثة. درېمې قاعدې خلاصه دا ده مشرکین مکه د الله تعالی سره ډېر څیزونه برخدار جوړ کړي، شریکان یې جوړ کړي. نو دا کم څیزونه ده چې دی به د هغې د الله سره برابر ګڼل او په دغه بنیاد نبی صلی الله علیه وسلم هغې سره قتال کړی و. نو دی فرمایي ان النبی صلی الله علیه وسلم ظهر علی اناس، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم پداسی خلقو کے اخکار شویو، ظہور داغ پداسی خلقو کے شویو، متفرقین فی عبادتهم، چھ پخپلو عبادتونو کی پخپل متفرقو، دانا چھ دین یو نو، دی پخپلو عبادتونو کی دیو بلنا جداو، سوک یو اڑخت روانو سوک بل اڑخت روانو، دیتا متفرقین ہوئی. منہم بازی دوینا غسوکو من یعبد الملائکہ، چاہی و بندگی کولت ملائکو. دی تشریح مخی شویدہ کہ بندگی دی د ملائکو په کومه طریقه باندې وه. ومنهم من يعبد الانبیاء، او بعضې د دین هغه څوک چې بندگی کوله د انبیاء علیه السلام والصالحین، او د نیکانو خلقو. ومنهم من يعبد الاشجار والاحجار، بعضی د دین هغه څوک چې بندگی کوله د ونو د کاڼو. ومنهم من يعبد الشمس والقمر، او بعضی د دین هغه څوک چې بندگی کوله د نور او سپوږمۍ. چا د نور چا د سپوږمۍ. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې یو هم نه دی معاف کړی، هر یې مې راګیر کړی، ځکه دا ټول د الله نه ما سوا دي. وقاتلهم رسول الله صلی الله علیه وسلم ولم يفرق بینهم، جنگ کړو دې ټول سره رسول الله صلی الله علیه وسلم
د عبادتونو د فرق په بنیاد باندې د دې په منځ کې هیڅ کې فرق نه دی کړی چې خیر دی دا پلان کې ډله دا د انبیاء عبادت کوي دی به معاف کړو دا نور د ملائکو کوي دی به معاف کړو دا نور د خلکو کوي دی به معاف کړو نه فرق نه کړی دا الله سره برخدار کا په هر معاملې کې ټول سره کړی دی نو شیخ رحمه الله تعالی د دې ټولو د پاره به دلیل پیش کړي چې په دلیل باندې دا کتاب لیکل ټولو سره جنگ څنګه کړی دی دلیل دا دی ګوره ورته تاسو روبا صحیح سورۃ الانفال سورۃ الانفال 39 نمبر آیت داغی غالباً نم پارا دا آیت نمبر 39 گورے اللہ وی وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ تاسو جنگ کوئی دری مشرکانو سرن کا پا ہر معنی کے مشرک دے نو سوک چیا نیکان شریکی سوک چی ونی شریکی قاتلوہم وی دی طولو سرو کے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ چشی دین طول یوازد اللہ دغ مضمون سورہ بقرہ ہوا سے یوصل 93 آیت 193 آیت سورہ بقرہ گورے یدن 193 ہم مثلو صحیح شو دل اللہ فرمائی وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ جنگو کے ددی مشرکان سران فیدہ دادا چی پاتین سی شرک او شد دین للہ اللہ دا پارا انفال کی کلہم ورسر ہوئی شرک پاتین شی دا شرک ختمول دا پارا بقتال کی گی فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا لِلظَّالِمِينَ کچری دی من نشو دا شرک کولنا نبوی زیادہ مگر پا ظالمانو شریعت دا فرق نہ دے کرے چی خیر دے پلان کے مشرک دی معافی نا مطلق حکم دے حتی لا تکون فتنہ شرک پاتی نشی کپار لے وہی کی تردے پوری کاغی اشہر الحرم کی جنگ کی نو کے ورسا دا کعبے پہ حدودو کی عمم کرے الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص ندی آیتونو مقصد دا دے دا شرک ختمونو دا پارا کا اشہر الحرم کی مقرارنو کرے وہ شرک بنا پرے دے دا آیتون دلیلو پہ دے خبرہ چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرق نہ دے کرے ولم یفرق فرق نہ دے کرے بینہم پمیند دی کے
ټولو سره جنگ کړی دی، ټولو سره بلا تفریق. ځکه دا ټول په دغه معنا مشرکان. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه، جنگو کې د دې سره تر دې چې پاتې نشي شرک. ما تاسو چې فتنې نه مراد شرک دی. امام ابن جریر په خپل تفسیر جامع البیان کې آپ دریم جز کې لیکي چې فتنه نه مراد شرک. عبداللہ بن عباس والفتنة بمعنى الشرك. نور معنی مغفری دی. هو العبادة والطاعة لله في امره ونهيه. دین دل دا مانا خلق یواز عبادت اللہ دا پارا خاص کی، طاعت داغ دا پارا کی، پامر کی پنہی کی، نور کسی می سے پرید. دا دلیل دے خبریں دا پارا چې پلان کې مشرک معاف کړي دے، نہ معاف کړي نه دے، شرک چې پاغه ماره نو دی بندگی کړي دا د شان نور اوسوګ میں بندگی کړي د ملائکو، بندگی کړي د انبیاءو، د نور سپوږمیم کړي، ونوي کړي، کانوي کړي دا. ودلیل الشمس والقمر رنبنے دلیل پیش گئی. دا کمزے کی اللہ وینی چې مکی مشرکانو د نور سپوږمۍ بندگی کړي دا کمزے ویني کمکل خنو نور سپوږمۍ سوک اللہ سره برخدار جوړی شو او کړي دا. دلیل سره دلیل سورہ فصلت روبا سے، سورہ فصلت 37 نمبر آیت. آمین سجدہ بھئی نو ورے گا مونږ را واړو نو آمین سجدہ ورته وي. نه آمین سجدہ ورته فصلت دغه کی فصلت دی زمونږ دی قرآن نو 24 پارا اول آیت نمبر 37. ہاں آیت نمبر 37 سورہ فصلت سرشتم سپارہ. بعضی قرآنوں کی ورتا حامیم سجدم ہوئی. 37 فصلتم ورتوی او حامیم سجدم ورتوی. سرشتم پارا آیت نمبر 37 گورے ورتا اللہ فرمائی ومن آیاته اللیل والنہار والشمس والقمر. دنخو داللہ تعالی نپے شپا ورځ او نور سپوږمۍ ده. دا شپه ورځ نور سپوږمۍ د الله د قدرت دلیل دی. شپه راشي ورځ لاړه شي، ورځ راشي شپه لاړه شي، دا دلیل دی د الله په قدرت. دارنګه والشمس والقمر نور سپوږمۍ دا هو دلیل د الله تعالی د قدرت. نو دی څه چلو کو دی رو لگے د نور سپوږمۍ ته سجدی شروع کی. اللہ فرمائی لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. سجدی مکوئے نور تا ولا للقمر یو سپوږمۍ ته، بلکہ واسجدوا للہ الذی خلقہن.
سجدیوں کے خاص اللہ غزات چې دا ټولې پیدا کړی دي، دا ټولې پیدا کړی دي. نور سپوږمۍ خو الله پیدا کړی دي، تاسو مخلوق ته سجدي کوئ. مخلوق د الله سره برابر ہے. سجدیوں کے خاص اللہ غزات چې دا ټولې پیدا کړی دي. ان کنتم ایاه تعبدون، که تاسو خاص هغه لره بندگی کوئ. دلیل دی چې دی د الله بندگی کوله خو خاص نه کوله، دی ورسره دا برخدار کړه. الله وی زستا سے عبادتونو ته محتاج نیم، که تاسو زما عبادت کوئ او کنه کوئ، توحید منئ او کنه منئ. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. کدی تکبر کو د دې خبرونه مننه نشو، پروا مکو. هغه کسان چې ستا د رب سره دي تسبیح وي د هغه د شپې او د ورځې، ستړي کېږي نه ستړي کېږي. ملائکو ته اشاره ده، ملائک د الله تعالی د شپې د ورځې بندگی کې ستړي کېږي نه. الله ستا عبادت سره څه کار دی؟ خو تا ته څه ښیي چې ته د اور نه بچ شې. کوم اور چې الله تعالی تیار کړی دی نو د هغې نه به ته بچ کېږي. د توحید عقیدې نه د توحید عقیده اختیار کا. سوچ فکر وکړه چې دا انور هم الله پیدا کړی دی، سپوږمۍ هم پیدا کړې ده، ولې زه دې الله سره برخدار جوړ کوم؟ دا دلیل و. ودلیل الملائکة قوله تعالی، ملائک هم د الله سره برخدار جوړ کړي. د دې لپاره دلیل سره دلیل روبا سے سورت آل عمران. آل عمران یو کم اتیا نمبر ہے، سپارہ سرورم ابینو یا بدریم درم سپارہ آیت نمبر 80، بس 80 78 نگورے گورے وردا. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، ندی جائز د حیثیت انسان د پارا چې دل دی الله تعالی کتاب هم ورکړي، پوهه هم ورکړي ده او نبوت هم ورکړي دی. ثم یقول للناس، بیا دی وی خلقو ته، کونو عبادا لی من دون اللہ، شے عبادت کون کی زما ما سوا د اللہ نا. دا ندی جائز، اچ چاله ندی جائز چې الله دې دل پوهه ورکړي، کتاب ورکړي دی، نبوت ورکړي دی، الٹا خلقو ته وی چې زما بندگی شروع. نو دې بس وی ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. دے خلقو دا اعلان کی چې ځان الله والا جوړ کے، تعلیم د کتابوں کے، تعلیم تدریس د کتابوں کے، قرآن زده کے، ځان پای پوي کے. ځکه چې د الله نه ما سوا دبل چا بندگی کول دا ہو کفر دے، شرک دے. څنګه یو سړی داسې وایي ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکة والنبیین اربابا، دے نوی تاسو ته چې تاسو جوړ کې ملائک والنبیین او پیغمبران اربابا خدایان. دے داسې نه وایي چې ملائکو بندگی شروع کې، د انبیاء شروع کې.
دی د ملائکو بندگی کولا نو الله وی دا ولی کوي نو دی به چې مونږ ته الله ویلي دي کنه نو الله په حکم په کفر نه کوي کنه الله څنګه ویلي دی مدا دروغ وی چې مونږ ته الله ویلي چې د ملائکو بندگی کوي ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون آیا حکم کوي د تاسو ته په کولو د کفر او کفر دی بندگی د ملائکو کفر دی بندگی د ملائکو کفر دی دا هیڅ یو انسان له نه دی جایز چې دا شي وي دروغ سره وایي چې مونږ ته یې ویلي دي دا دلیل په دې خبره باندې چې دی د ملائکو بندگی کولا ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکہ جوڑ کے ملائک انہی سے ملائک ما کان لبشر ہوئی نہیں جائز ہے جو انسان دا پارا دغه سے لڑشے مخ کی سورہ شورا روا سے سورہ شورا 250 آیات 150 آیات دام زما خیال دی آخری سپاروں کی چرتا ہے 25 سپارہ اکاون 52 آیات 25 دے 25 سپارہ شورا 51-52 آیات اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني هذا سوي وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب ندی جائز یو انسان د پاره چې خبرې دي کړي د سره الله تعالی او دا د وحی مسله ده بهرحال دا مسله د وحی ده خو زه د آل عمران چې کوم آیت کریمه و 80 نمبر آیت دغه دلیل په دې خبره باندې چې د مکه مشرکانو ملائک الله سره پر خطاب جوړ کړی ودلیل الانبیاء قوله تعالی دلیل د انبیاء چې انبیاء د الله سره پر خطاب جوړ کړی دي وګوره ورته د پکم دې کې ویلي دي د سوره مائده وباسي سورۃ المائدہ 116 آیت داش اوما سپارہ دا اوما سپارہ سورہ مائدہ 16 روم وستو 116 روم وستو کنا خان 114 نگو رہی قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين دیزی پوری بیان ختم شو
उस अल्लाह दे ईसा अलैहिस्सलाम ने खुसूसी तपोस की। वइज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम, अरकले चिबुई अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम ता, ए ईसा इब्न मरियम, अअंत क़ुल्त लिन्नास इत्तखिज़ूनी व उम्मिय इलाहैन मिन दूनिल्लाह, आया तावीलु खल्कुता चूनी से माओ ज़मा मोर दो मुस्तकिल आलिहा मा सिवा दल्लाना तावीली वर्ता चिमान इलाह जोड़ के ज़मा मोर दम आलिहा जोड़ के मा तदल्ला तला ज़ीवाए ताखल को ददा सिवीली दी दे बसवई। क़ाल सुब्हानक मा यकूनु ली अन अक़ूल मा लैसा ली बिहक़्क़, दे मोई पाकी दता लरे अल्लाह नदी जायज़ ज़मा द पारा चीज़ दी हुएम दास यौ खबरा जिनिश्ते ज़मा इख्तियार पागी बांदे माले से इख्तियार दे चीज़ दी चाहती हुएम जमात अल्लाह ज़ुआ माने वीली हलक वीली भी गोर वीली भी नन वीली मिनदी वजदाल इन कुन्तु क़ुल्तुहु फ़क़द अलिमता, कचरी मा वीली दा खबरान यकीनन तो पागी पोए कमा वीली तो पोएगा ज़क़य तालमु मा फ़ी नफ़्सी वला अअलमु मा फ़ी नफ़्सिक, या अल्लाह तो पोएगी पाग राज़ुनु चे ज़मा पज़र कीरी और ज़न पोएगम पाग से जिस्ता पर नफ़स कीरी न कमा वीली तो पोएगा। इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूब, यकीनन तपोए पपटो सीजुनो पोए हमा दी तदा से निधि वीली दी दजान नज़ अल्लाह सर बरखदार जोड़ करे नगोरे ईसा अलैहिस्सलाम नबीऊ और देखल को दल्ला सर बरखदार जोड़ करे नतावर दसवीली दी मा कुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही अन अअबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, मा नदीवीनी दी तमगरा खबरा चिता मा तकड़ी दा अगदान च बंदगी दल्ला कवे च रब दे ज़मा रब दे दस्तासो आवदाजी दी तवीदी मा बदी तदा वेना कोला दा बयान बमा कोलो उस चिद्वी न मन अल्लाह दी गद्दिया वकुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुम्तु फीहिम, ज़ऊम पदी पदी प हालातो बाने पोया तरसू चिज़ पदी के मौजूद हों फलम्मा तवफ़ैतनी कुन्त अंत अर्रक़ीब अलैहिम, अरकले चिता ज़ वफ़ात क्रम न तनिगहबानो खबरदारी ददी प हालातो तरसू ची ज्वंदेम दी मा शिरक तन प्रिखोदल खपली बंदगे तम न प्रिखोदल अरकले चिता ज़ वफ़ात क्रम न उस दागी प हालातो तखपोए ज़कची वन्नका लअन्ता अला कुल्लि शैइन शहीदा, तो पहाड़ सीज बाने हाजिर हो नाजिर न ख्वख उस्तादा इन ताज़िमहुम फ़इन्नहुम इबादुक कतदिल अज़ाब वर के यकीनन दास्ता बंदिगान दे वर खोले शे सुखसान तपूस नहीं कोरे व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, और तो माफी के दी तो यकीनन तो ज़ोर और हिकमतुन वाला खोले मिशी नुदायती कलिमत दलील पर खबर बांधे जब बाज खलक पालम के दासियों चाहिए अंबिया अल्लाह सरा बरखदार जोड़ करी खास कर ईसा अलैहिस्सलाम सूरह तौबा रूबा से हल तो नूर वजाहत दे तौबा 31 नंबर आयत लसम पारदा लसम पारा 29 नंबर तक हो रही 29 तक सूरह तौबा तमाम लोग परसान जी रवा हाँ वाला तकड़ा शेवे हाँ 29 तकड़ा शे बदलाड़े
खागो रही अल्लाह फरमाई वकालत यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वकालत नसारा अलमसीह इब्नुल्लाह वैलु यहूदियानो उज़ैर अल्लाह ज़ीदे वैलु नसारा ईसा अल्लाह ज़ीदे गुरा वर्ता उज़ैर अल्लाह सर शरीक गर्जोले ज़ीदे हो माना शरीक शो kana नसारा वैलु ईसा अल्लाह ज़ीदे ذالک قولهم بأفواههم تاریخ وینا دا چراوت دا دی دخلونا صرف دخلی پوری دا محدود دا نور حقیقت نلری دروغ وی یضاہیون قول الذین کفروا من قبلو مشابہت کی دی دا وینا دائی کسانو سارا چی کفر کرو دا دی نوران دی صرف مشابہت کی مشابہت د دین اوران دے سے کافرانو چاہیم دا سے غلط نظریاتوں حاملینو یہود نصارا رو لگے دائی نقش و قدم بس روان شو د دی عزیرم دا اللہ زیدے و نصارا و عیسیٰ دا اللہ زیدے قاتلهم اللہ انا یوفکون ہلاک دی گدا سے خلق اللہ کم طرف تا دی اول کی گی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله نیولی دی خپلو علماء لرا و خپلو عبادت گزارو لرا کارسازان ما سوا د اللہ نا انبیاء ہو پریدا نیکان خلق ام نیولی دی ما سوا د اللہ نا والمسیح ابن مریم و خاص کر عیسیٰ زوی د مریم خاص کر عیسیٰ زوی د مریم دائم الہ نیولے دیم اللہ سر شریک کرے نو دائی خکار ندے کرے سو ننا وما امرو الا لیعبدو الہ واحد حکم ندے کرے چھے دیتا مگر دے خبر یہ چی دی بندگی کے دے یو اللہ ذکر چی لا الہ الا و نشتر حقدار دا بندگی ما سوا ددنا سبحانہو اما یشرکون پاک دا اللہ تعالیٰ دا سن چی دیور سر شریکی دی شریکی اللہ دا عزیر نم پاک دے دی عیسیٰ علیہ السلام نم پاک دے دی ولی دا سکی یریدون یدفعوا نور اللہ بافواہہم زکجی دی غاڑی چمڑکی رناد اللہ پخولو خلو اللہ خدا سے نغاڑی اللہ رنا پورا کول غاڑی نگور دایتی کلمت دلیل پر خبروان اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام خاص ذکر کو مسیح ابن مریم دائے برخدار جوڑ کرے ہو اور حال دادے چلنا دے ٹولو سیزونا منزہ ذاتو نو نیکان خلق امداد اللہ سر برخدار جوڑ کری دی وہ دلیل الصالحین دلیل پیش گئی د نیکانو خلقو د پاره نیکانی څنګه شریک کړي قوله تعالی سورہ بنی اسرائیل روبا سے پنځلسم سپارہ 57 نمبر آیت نیکان خلق ګوره شریک کړي سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 51 57 نمبر ہے گورے ورد 55 نہ گورے قل ادعوا الذین زعمتم من دونه وایا رو بلے حق کسان چتا سو عقیدہ در ما سوا اللہ تعالیٰ نا فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا دی اختیار ندری استاسو دا پارد در کولو دا ضرر و نا اڑولو دا نقصان تاسو نا ضرر دی نشا خواکو جنی روی بلے آواز ورطو کے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلہ دا سوک چتا سو دا اللہ سر برخدار جوڑ کری دی نیکان خلق
دی خو پخپل الله تعالی ته نزدېکت غواړي، دی خو پخپل الله تعالی ته کوشش کوي چې نږدې شو، دی الله تعالی نه یریږي، د الله د رحمت امید ساتي. نو څوک چې پخپل نزدېکت غواړي هغه تاسو الله سره برخدار جوړ کړي. نیکانو خلقو ته اشاره ده، لا تمنات او ذات اشاره ده. اولئک الذین داهو پخپل ها کسان دی یدونا چې دی پخپل الله ته आवाज کوي، یبتغون الی ربهم الوسیلہ، دی لټي خپل رب ته نزدېکت. کوشش دا دی چې ایهم اقربو، چې کم یو بدی کې زیات نږدې الله ته. دا د ټولو کوشش دی چې الله ته په مونږ کې کم یو نږدې. ويرجون رحمته، او دی امید ساتي دا د رحمت. ويخافون عذاب، او دی یریږي دا د عذاب نه یریږي. نو تاسو راولګېدئ هغه څوک هم د الله سره برخدار وګرځول چې هغوی الله تعالی ته خپله محتاج دي. ځکه امام ابن کثیر وایي د دې آیتونو په ذیل کې اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلہ نزلت فی نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن. دا نازل شوی د عربو په باره کې، څه خلقو په عربو کې، دی به د بعضو پیریانو بندگی کولا. نو دی اسلام راوړو. فاسلم الجنيون والانس الذين كانوا يعبدونهم، دی اسلام راوړو چې چا بندگی کولا، هو لا يشعرون، دی نه پوهېدل. نو فنزلت اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلہ. دا آیتونه په دغه سلسله کې نازل شوی دی. خو ورپسې بیا عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ نور اقوال ذکر کړي دي چې نه، دا د نیکانو خلقو باره کې نازل شوی دی. په عربو کې چې کوم نیکان خلق هغوی وړاندې مړه شوي وو، ورستنی نسل را پاسېدل او دا یې د الله سره برخدار جوړ کړ چې دا الله ته ډېر نږدې خلق دي او دوی له ډېره لویه رتبه ورکړې ده. سورہ نوح کې به دا مضمون الله بیانوي. هلته کې د مستقل الهو ذکر دی، د 5 الهو نیکان خلقو د الله سره برخدار جوړ کړي. تاسو سورہ نوح رو باسئ، هلته به لږ ښه پوه شئ. 9 سپاره ده. نهشتم سپاره سورہ نوح، داغی آیت دے 23 آیت. سورہ نوح دعوت کړه دے نوح علیہ السلام، د توحید دعوت کړه دے. 9 کالت د توحید د آخري پیغام ورکړی دی. د دې حال وګوره، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. دی کشرانو ته وایي مپرېږده خپل الها، خپل الها مپرېږدې، دی هسې چټي لګیا دی. او خاص کر مپرېږدې ود لره او سواع او یعوث او یعوق او نصر لره، دا 5 خو بیخي مپرېږدې. الله وی دا عجیبه خلق دی. وقد ضلوا کثیرا، او حال دا دیم چې دغې بوتانو د نیکانو په نوم چې جوړ کړي دي ډېر خلق ګمراه کړي، خو د دې په ذریعه. نو ګوره دا ود سواع او یعوث او یعوق او نصر، دا 5 بوتان
دی د الله تعالی سره برخدار جوړ کړي. امام ابن کثیر وی اسماء رجال صالحین من قوم نوح، دا نیکان خلقو په قوم د نوح علیہ السلام کې. نو فلما هلکو، هر کله چې دی مړه شو، اوحى الشیطان الى قومهم، شیطان د دې قوم ته وسوسه واچوله، چان انسبوا الى مجالسهم الذي كانوا يجلسون انصابا، کوم ځای کې دا پنځه کسان کې ناستل، نو د ناستې په ځای باندې سنخې مخې جوړې کړې که نه، خیر دی که نه، چې آینده کې تاسو ته یاد وي شیطان خو په یو طریقه کار کوي. هغې وې دا ښه خبره ده چې زمونږ د مشرانو قبرونه معلومي، ښه خبره ده. دې دغسې وکړل، وسموها باسمائهم، او هر ځای کې د هر یو نوم یې ولیکو، دا د پلان کې خان د ناستې ځای دی، دا د بل د ناستې ځای دی. ففعلوا فلم تقبل، کار یې وکړو بندګي نه کوله. نفس علامې به وي لکه نن سما چې په قبرونو خلک نښه جوړوي. حتی اذا هلکت اولئک وتنسخ العلم، تر دې چې دغه نسل ختم شو، نور نسل سل 200 کال بعد رالل، دې دوران کې په علم کې کمی راغلی، دعوت کې کمی راغلی، نو عبدت دې بل نسل د دې مشرانو بندگی شروع کړه چې هو دا اوس مونږ پوه شو د دې والا بندگی په کار ده، د دې نظرانې منښتې په کار ده. نه یکدم دا کار نه دی شوی چې یکدم عبادت شوی دی، وقت سره سره کار کیږي. بیا اول نه چې په مسله رد ونشي چې دا نشته دا نشته، نو خلق په مزه مزه بیا شرک ته راځي که نه. نو ګوره دا نیکان خلقو، اسماء رجال صالحین، نیکان خلقو، او دې څه چلو کو، دې راولګېدل د الله سره دا برخدار جوړ کړل، او وقت سره سره دا یې بندګي شروع شوه. دا دلیل په دې خبره باندې چې مکې مشرکانو نیکان خلقم الله سره برخدار جوړ کړي دي. خو په دې خبرو به تاسو هله پوهېږي چې دا مخکینی دوه قاعدې تاسو ته ګوره یاد دي، ځکه دا کتاب په قواعدو باندې لیکل شوی دی. داسې سړی نه پوهېږي چې مخکینی قواعد یې ورته یاد نه وي. نو ده لیکلي وو دغسې چې نیکانو خلکو هم دې بندګي کړې وه، د انبیاو هم کړې وه، د نور او د سپوږمۍ هم کړې وه، ښه نو د کاڼو هم کړې ده، ګوره د ونو هم کړې ده. دا بعضې سبقونه به انشاءالله سبا ته پرېږدو، ځکه چې نن زه ډېر زیات ستړی یم. نو الله رب العالمین دې وکړي چې موږ تاسو ټول د شرکي عقایدو نه محفوظ وساتي، او عقیده توحید باندې دې الله پاک موږ تاسو له استقامت راکړي. کمې زیاتې موږ کې د عقیدې په لیول باندې وي، الله دې موږ هغه نه محفوظ وساتي. او کوم خلک چې په شرک کې مبتلا دي ناپوهتیا سره، او چې په هر شکوک شبهاتو کې، الله دې د هغې له د صحیح عقیدې منلو توفیق ورکړي. قولوا قولي هذا.